بكماله كشفت الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو ز اول د خپل طرفنا دی ما شمانو تا د دی ما شمانو والدینو رشتہ دارانو ته مبارکباد ورکو، مبارکی ورته ورکوم چې الله تبارک و تعالی ستاسو نن یو لوی دولت او یو لوی عزت او یو لوی شرافتم الله نصیب کو. قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رئیس المفسرین اغوائی د فضل نہ مراد ایمان دے او د رحمت نہ مراد قرآن دے. نمانس شولا قلت اوایا اے زما خوگ حبیب دے خلقتا بفضل اللہ و برحمته چی ففضل دا اللہ چی اغا ایمان دے او پر رحمت دا اللہ چی اغا قرآن دے. فبذالک فلیفرحو دے خلق توایا چی دی پا دی دو سیزنو باندی خوشحالی ہوگی. دا د خوشحالی قابل دی او دا د خوشحالی سیزونه دی چې یو ایمان دی او د ایمان نپس قرآن دی. دا د الله تبارک و تعالی یو لوی فضل او احسان دی او دا د خوشحالی سیز دی. مخی رب العالمین فرمائی هو خیر مما یجمعون. دا قرآن د ایمان نپس د قرآن دولت او د بچی قرآن نصیب کی دو کور تا د قرآن بچے راتلل هو خیر مما یجمعون. دا غورد د اغ طول اغ سن چی اغ تاسو جمع کوئی سچ مرا جمع کری دی اغ طول نا قرآن غورد ہر سمرا مال چی مرا جمع کڑے دے هو خیر مما یجمعون. دا قرآن دا اغی طول نغور دے. دا قرآن ڈگری دا اغی تمام ڈگرو نغور دا سمر ڈگری چی تا کورون کی را جمع کڑی دی. سمر ڈگری کی چی دنیا کی دی که ڈاکٹری دا او که انجینیری دا او که استازی دا چی سمر ڈگری دی اللہ قرآن کی وی هو خیر مما یجمعون. دا ڈگری دا اغی طول ڈگرو نغور دا چی اغا دا قرآن ڈگری دا او دا لیبل چی پچاو لگی دا لیبل دا طول لیبلون نغور لیبل دے یو غور ڈگری دا او یو غور سند دے چی اغا ننستا بچی تا حاصل دا پا طول ڈگرو کی غورا دا. سنگا دا دنیا طول ڈگرو والا براغونش طول بحاضری چی سمر ڈگرو والا دی او دے کے بدا مانسا ٹیم شی ازان بوش طول ڈگرو والا بولاڑی خلق با انتظار کئی چی اس پا مسلی تا سوک مخی کی. دا مسلح با چاہتا میلاوی گی تمامی دنیا ڈگرو والا بولاڑی دا قرآن یو ادنا حافظ برا مخی تشیوی با اللہ اکبر. دا تمامی ڈگرو والا با شاتا ولاڑی وی با اللہ اکبر. یو ڈگری والا بم دا دن نمخ کی گی زکا دا سر دا قرآن ڈگری دا او دیتا یو ڈگریم نرسی.
د مانځه ټیم وو. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په 22 لاکھ مربع میل حکومت کی. اغه هستی ولاړه ده، اغه هستی ولاړه ده چې په کومه لار را رواني شیطان اغه لار پریدي وي. امیر المؤمنین را روان دی، عمر فاروق را روان دی، فارق بین الحق والباطل را روان دی. حق او باطل چې د یو بل نه جدا کړل اغه هستی را روانه. شیطان بلار پرې خودل چې امیر المؤمنین به پلار را روان. د مانځه ټیم دی، خپل باندې ولاړ دی، आवाज یو کويشته د قران حافظ چې منځ وکي مخې تر جمع ټیم پوره شو. شان आवाज راغی ویو شته دی. ټول خلق شاته قتل یو آزاد کرده غلام سپونو کې را روان دی. اول غلام اوس آزاد شوی دی، آزاد کرده غلام را روان دی. خلق نظاره ګوري چې دا خو یو غلام او آزاد شوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اق آزاد کرده غلام مخې تراغه په مصلی ودرېدو وی الله اکبر. شاته امیر المؤمنین وی الله اکبر. د قرآن دا عزت ته آزاد کرده غلام دی او په مصلی ودرېد الله اکبر. دا د قرآن ډیګری ده، دا د قرآن شرافت او عظمت ته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو کس گورنر مقرر کړو. هغه گورنر راولګېدو د ځنګلاتو د یو ناظم ضرورت او د محکمه جنگلات د هغې ناظم مقرر چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغې ورته وایي وی تا د محکمه جنگلات ناظم څوک مقرر کړی دی؟ هغه ورته وی ابن ابزا. وی دا څوک دی؟ وی دا زما غلام دی. وی دا غلام دی. وی تا آزاد سړی نه موندو؟ عہده خو خلق آزاد سړی له ورکوي، دا خو خلق غلامانو له نه ورکوي، تا ولې غلام له عہده ورکړې ده؟ هغه ورته وایي حضرت اگر چې غلام دی خو ویونکې د قرآن دی. ما چې دا عہده ورکړې ده حضرت د قرآن په وجه مې ورکړې چې د دمر لوستونکې د قرآن مې نه ولیدې. غلام دی خو لوستونکې د قرآن دی. وی تا ټیک کړي دي چې دا عہده دی د قرآن په وجه دله ورکړې ده. او دا حدیث مبارک وی قال النبي صلی الله علیه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. الله چتی په قرآن سره ډیر قومونه او ډیر قومونه الله کترا گزاری. نو د قرآن په وجه الله عزت ورکو چې یو غلام د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو. دا عزت قرآن ورک. قرآن ډیر عجیبه عزت ورکی. بلال رضی الله تعالی عنہ خلق بوی د حبشو غلام دی، د حبشو غلام دی. چې کله قرآن باندې ایمان راوړو خلق بوی اول بوی د حبشو غلام دی، بیا بوی مؤذن د رسول الله دی. د کم ځای نه کم ځای ته وختو دا عزت قرآن ورکی. ډیر لوی شرافت ورکی، ډیر لوی تاج ورکی، ډیر لوی عزت ورکی. قرآن کریم دسی عزت ته چې هغه بیا ختمیږي نه. تاسو به دنیا کې ډیر عزتونه لیدلی وي، د چا به څه عہده او د چا به څه عہده څه موده وي او بیا نه. او که ډیره اوږده شي که نه خو چې وفات شي نو عہده ختمه شو. باز چې وفات شو د دې عہدې دومره قدر و قیمتم قبر کې نشته او میدان محشر کې نشته. دا ټولې دنیاوي عہدې دي چې ملک الموت راشي نو دا عہدې تی نه داسې راټولې کي. که ایس پي صیب دی دا عہده به تی نه داسې راوالي،
کیسی چو سیب دے دا عہده بتی دی سروالی را طول بی کیتے ختم عہده دی پتی زی ختم بستان روح لار یو عہده دی سیدا چی مرگ براشی روح بلاړ شي خود حافظ قرآن نه عہده چریم نه ختمی ابدا مرگ نه پسم باقی د احد مقوا شهدا ډیرو او قبرونه کم صحابه کرامو با یو قبر کې دو دفن کول ځکه قبرونه کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو ودا الله حبیبا چې دو مړي په یو قبر کې دو شهیدان نو کم یو پکې قبلی طرف تړم بیگدو دا به دسی کې دی چې دو مړي دی یو به دسی کې دی بل دسی به نه کې دی دسی بیگ دی یو داسی بل داسی نوې دی قبلی طرف ته کم یوګدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی چې دا چا مرتبه اوچتای هغه قبلی تک دی وی دا الله حبیبا پته به څنګه لګیا خو ټول شهیدان دي ټول صحابه کرام دي ستا شاګردانو دې کې به پته څنګه لګي چې دا چا مرتبه اوچته ده امام الانبیاء فرمایل وی د قرآن حافظ پکې ګوره غړم به قبله تک دی بس داغه مرتبه به اوچته د قرآن حافظ ګوره د حافظ قرآن مرتبه اوچته ده که شهداو کې د قرآن حافظ اومندو اغړم بیگ دی شلو سپارو والا اولګ دی لسو والا ورپسېګ دی پنځو والا ورپسېګ دی بس چې قرآن حافظ په شهداو کې مومي اغړم به قبله تک دی د دلوی مقام دی د دلوی منقبت دی روح بنی او د حافظ قرآن عزت په برقراری روح بنی او د عالم عزت په برقراری پلار او میندې ډیر خوشاله شي چې الله د قرآن بچی درکړل الله قرآن خان بچی درکړل دا الله ار خاندان ته نو ورکي الله ار پلار د حافظ قرآن پلار کوي نه الله ار مور د حافظ قرآن مور کوي نه اے د دې امت نمخ کې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا خود الله په دې امت فضل له بختور یو بختور چرته آسمانی کتاب او چرته امتی یادول دا ډیر عجیب خبره ده ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نمخ کې چې څومره امتونه تیر شوي دي پاغي کې د آسمانی کتاب حافظ نو د تورات حافظ نو د انجیل نو د زبور نو څومره امتونه چې مخ کې تیر شوي د دې امت نه مخ کې پاغي کې به د آسمانی کتاب حافظ نو علاوه د پیغمبر نه صرف د وخت پیغمبر ته به آسمانی کتاب یاد لکه تورات په موسی علیہ السلام نازل شوی او نو دا صرف د ته په یادو بل امتی ته نه یاد انجیل په عیسی علیہ السلام نازل شوی نو صرف عیسی علیہ السلام ته یادو بل چاته نو یاد په امت کې دا الله په دی امت فضل او احسان کو چې الله د پیغمبر نه علاوه په امت کې د قرآن حافظان پیدا کړل دا د دې امت خصوصیت ته دا په بل امت کې نو علما وايي قیامت کې چې زمونږ او تاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان محشر کې ودرېږي او میدان محشر برپاشي او ټول انبیا ودرېږي زمونږ او تاسو پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې میدان محشر کې رواني نورستو په پسې د حافظانو یو لوی جماعت رواني دا په بل پیغمبر پسې نه ځکه چې بل امت کې خود آسمانی کتاب حافظان وونه نو چې نن ستا بچی قرآن اووي دا د نبوت علوم زده کړل او چې الله حافظ کو دا تا کرنن الله دسی بچے حافظ کو چې دا به صرف پیغمبر ته یادېدو نن الله ستا بچی ته یاد کو شکر پیو باسه وای الحمدلله
په دې حال د الله شکر ادا کوئ چې دې امت کې الله بلا حافظان پیدا کړل، قرآنونه ورته یاد کړل امتیانو ته. زه خو هم د قرآن حافظ ډېر بختور دی. ته چې په لاره روانې سینه کې د قرآن دی، وای شکر دی دا قرآن خو به صرف پیغمبر ته یادو او الله ما ته یاد کو. زه عام امتی ما، یو ګناهګاره سینه لرم، یو ګناهګار وجود لرم او الله ما ته قرآن یاد کو. په دې شکر وباسئ پلار او مورې، شپه ورځ الله ته شکر وباسئ چې الله درله داسې بچی کور ته رادننه کړو. الله دې داسې بچی نصیب. نن ناصره ده، سبا به د قرآن حافظي که خیر انشاءالله. نن ناصره خوان دی او سبا به حافظ قرآنی، بل ورځ به عالم د قرآنی انشاءالله. کو تاسو قدر وکړو، که تاسو همت وکړو، الله به دې غرونو کې هم د قرآن حافظان پیدا کړي. الله به دې جماعت کې ستاسو د محلې بچي ودري او قرآنونه به واوري. دې دشتو بیانونو کې به د قرآن حافظان په دې پولو باندې ګرځي او د قرآن تلاوت په کوي، علاقه په منوره کوي، کورونه په منور کوي چې داسې بچي د چا کورونو ته ورشي. هغه خاندان ډیر بختور دی. مونږ وایو سړی په مقبره تیر شي، لوی لوی نوابان او لوی لوی مالداران خلق دی مقبره کې پراته دي. نن پې زمونږ ترس کیږي. مونږ وایو که دا د هر څومره لوی نسب خاون و، خو نن دی میرات دی چې د ده په خاندان کې د قرآن حافظ او عالم نه و. نن هغه مقبره کې دقه شان پروت دی. که یو ادنا غریب سړی مړ دی، خو چې یو حافظ قرآن او عالم بچی شته دی، مونږ وایو دغه نه دی میرات. اگر که هغه غریب و خو یو بچی شته دی، قرآن به لولي او پلار ته به دعا کوي. یو بچی شته دی، قرآن به لولي او خپله مور به په دعا کې یادوي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه پیژنئ، د دیوبند د مدرسې بنیاد یې بچی قرآن حفظ کو. محمد احمد نوم د بچی. چې بچی قرآن حفظ کو نو بچی کې نو ډیر غټ پروګرام یې وکړو، خلقو له دنیا خلق را جمع کو او پروګرام یې کړو. چې کله پروګرام نه فارغ شو نو بچی ته وایي بچیا تا به زه لیدلی یم چې ما چېرته دومره غټ پروګرام نه دی کړی اوسه پورې. خدا نن مې ځکه وکړو چې الله په تا باندې یو فضل وکړو. ته الله د قرآن حافظ کړلی، ته الله د قرآن حافظ کړی، نو ډیر خوشحاله ومه. او بچیا یوه خبره به مې یاده ساتې، یوه خبره به مې نه هیروئ. قاسم نانوتي رحمت الله علیه د دیوبند بانی او محتمم خپل حافظ قرآن بچی ته وایي زما به یوه خبره نه هیروئ. وایي څه؟ وایي زه به نه یمه، زه به نه یمه، زه به مړ یمه. خدا تا چې کم قرآن یاد کو د دې تلاوت به کوي او ما به په دعا کې یادوي. بس تلاوت به کوي او ما به په دعا کې یادوي. مورې حافظ او عالم او ناظر اخوان بچی ته وایه بچیا زه به نه یمه، ګورئ قرآن به لولي خو ما به یادوي. زه به مقبره کې یم، ډېر بې اثرې به یم، نه به مونځ کولی شم، نه به تلاوت کولی شم، نه به حج کولی شم. زه به ډېر بې اثرې یم بچیا، خو قرآن به لولي او ما به دعا کې یادوي. مورې بچی ته دې وایه بچیا قرآن به لولي او ګورئ ما به دعا کې یادوي. زه به ډېره بې اثرې یم. یو بچی کم از کم ځان له حافظ قرآن او عالم د قرآن تیار کړي. د قرآن ډیر برکات دي، د قرآن ډیر اثرات دي. چې حافظ قرآن بچی در سره اسپیکر مکوه، عالم بچی دې شته اسپیکر مکوه. وای بچیا ما ته به دعاګانې کوي، ما به دعا کې یادوي. قیامت کې چې د قرآن حافظانو ته الله وایي چې راشئ سفارش وکئ، نو ای به یو بچی به مې پکې راوخېږي. ای به چې علما سفارش کوي نو یو عالم بچی مې شته، ابه راوخېږي او سفارش به مې وکړي.
اے د قرآن ویونکو علماو طلباو قرآن لولئ، د قرآن تلاوت کوئ، او د کومو ماشومانو چې نن ختمونه وکړل دی توام بچو تاسو قرآن په ناظره وي. هر ورځ به 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوئ، 200 آیاتونه به هر ورځ لولئ. حدیث مبارک کې راځي چې څوک هر ورځ 200 آیاتونه د قرآن کریم په ناظره لولي او دا کس وفات شي، نو الله به د سره په مقبره کې غیر چاپیره د 9 مړو بخنه الله کوي چې صرف قرآن په ناظره ویلی او 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت. نن څومره د دی والدین بختور دي. حدیث مبارک کې راځي چې د چا نابالغ بچی نیک اعمال کی، لکه دا بچی نابالغ دی، دینن قرآن ختم کو د اول ناواله اخیره پوری څومره لوی قرآن اووی یو حرف پی ویلی، نو حدیث مبارک کې راځي چې د چا نابالغ اولاد نیک اعمال کی او د قرآن تلاوت کوي، الله اجر د مور او پلار په عمل نامه کې لیکي. نن به د دې اجر د مور او د پلار په عمل نامه کې لیکل شوی. بچی تیار کړي. علما وایي چې د چا بچي د سړی د مرګ نه پس تلاوت کوي، حافظ بچي دی، عالم بچي دی، پلار او مور مړه دی او دی د قرآن تلاوت کوي، کدی په د اغي د ثواب نیت کوي او کنه کوي، کدی پکې مور او پلار یادی او کنه یادی، خو چې دې تلاوت کوي نو لس نیکۍ د مور او پلار قبر ته رسی. دا څومره لویه ذخیره ده د مرګ نه پس. بچی تیار کوي. پلارانو میندو مونږ ولیدل بچی پلار سبا مړی او د پلار جنازه ونه کینه، مونږ ورته وایو بچیا دا ستا پلار نو؟ ولې نه؟ جنازه دې ونه کړله؟ یاره مولي صاحب کپړې مې ټیک نه وینه. پلاره ته مړی او ستا جنازه ونه کی، دسی بچی وفات، دسی بچی دی پریښودي، سبا به دې څه حالي؟ مونږ هغې جنازې ته وزریږو چې پلار وفاتي، یو ینګ الک مخې ته شي وي الله اکبر او په مخې اوښکې بهیږي. مونږ وایو دا الک څوک دی؟ وایي دا چې دا کم کس مړ دی دا د ده بچی دی او د قرآن حافظ دی. نن د خپل پلار جنازه وکړله، نن د خپل مور جنازه وکړله. ای مورې چې پتا حافظ قرآن بچی ودریږي وي الله اکبر، الله زما سفارش په میدان محشر کې قبلی، الله ننم سفارش کوم چې زما مور لبا عذاب نه ورکي. الله دا زما هغه مور ده چې زه به مدرسې ته تلمه، دی به ماله کپړې وینځلې، ماله به یې کپړې برابر کړلې او ماله به یې جیب کې پیسې کېښودلې او دا به ورکې ولاړه وه، زه به ترې روسختېدم. الله دې به کم دړ برداشت کړي. دا د هغې مور نه تپوس کوي چې د چا بچی عالم وي. دا د هغې پلار نه تپوس کوي چې د چا بچی عالم او حافظ وي. وایي مورې دا څومره دړ دی چې تا بچی لیږلی او لا اطلاع ورته راشي چې ستا بچی پلانکی مدرسه کې دی، د هغې کلي زنانه دلته راشي وی ستا بچی زمونږ کره وظیفو له راځي. د مور داړی سم دړ کوي، زما هغه بچی وظیفې غواړي، هغه ما چې به وله خوله کې نوڼی ورکوله، نن هغه د یو کور ته ودرېږي او بل کور ته وی وظیفه راوړی. الله مو بخ. زمونږ مدرسې ته یو طالب علم یو کس راوست، ما ته یې مولي صاحب په ده به وظیفه نه غواړي، ما زه خفه کېږم چې زما بچی وظیفه غواړي. صحیح ده چې ته خفه کېږې، زه به پرې نه غواړم، ای به خیر دی. خو ما ورته مې ګورې ما خپله باجکټه کې 2.5-3 کاله وظیفې ټولې کړي. ما ته وی تا هم وظیفې ټولې کړي؟ مې هو که نه، 4 او 5 او 6 دا سکول مې هلته ویلې، وظیفې به مې راټولولې. ما ته وی چې تا راټولې کړي نو په ده خو په سر کې بیا وظیفې پې غواړه. ما دا علما داسې نه دي، دا ټولو دي دا وظیفې ټولې کړي دي، دا دې ځای ته داسې نه دي را رسېدلي. نو چې دی وی یا الله
دا زما هغه مور ده. دا هغې مور ته احساس کیږي چې اوس مدرسې سټارټېږي او دا بچی د کوره لیږي او دا بچی د کوره وځي او دا لاړ شي. دا مور له ډوډۍ خوند نه ورکوي زما بچي به ډوډۍ خوړلي او که نه، چې وظیفو کې به یې څه سالن راوړی، بچی به مې وږي او که موړ به یې. دا هغه مور ده. نن دا بچی وی الله دا زما هغه مور ده چې زه به یې مدرسې ته رخصت کړم، یوه هفته به یې الله سترګې د اوښو نه نه وچېدلې. یا الله زما دې مور له به عذاب نه ورکوي. څه دې خیال دی الله به دا مور عذاب کړي چې داسې د قرآن حافظ پې ودرېږي؟ ای پلارانو ځان له بچي تیار کړئ، حافظان عالمان. دنیا به خپل کار کوي سړیا، دنیا کیږي او دنیا به په خپله راځي. دا فکر مه کوئ. دې طرفونو ته ګورئ ډېره کمزوري ده. پکار ده چې هر کور کې د قرآن یو حافظ بچی. دا قربانۍ برداشت کوي. دا د مدرسو د سبقونو میاشت ده. ولیږئ بچي او د ځان نه جدا کوي. حدیث مبارک کې راځي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. څوک چې د علم په لار باندې روان شي. د کور ستا بچی ووته کپړې اغوستې دي او زما علم حاصلومه، سهل الله له طریقا الی الجنه. الله دی بچی ته د جنت لار آسانوي. دی بچی ته الله د جنت لار آسان. دی په ګرانو لار روان دی، علم کوي او الله ورته وایي زه درته د جنت لارې آسان. دا بچی چې ته د کوره وباسې تا ته د قدر معلوم دی؟ حدیث مبارک کې راځي چې کم بچی د کوره وځي الله پاک فرشتو ته وایي د دې بچی استقبال وکئ. دی خو ډېر بېتوانه روان دی، ډېر بې اثرې روان دی، خلکو سره هم قدر نه وي. وایي دی به سبا مولا شي او طالب به شي او دی به خوري څه او دی به ګټي څه او دی به کوي څه چل. الله فرشتو ته وایي د ده استقبال وکړي. اسانه خبره ده. مونږ خو دې وړو ته وایو چې تاسو ته خلق وایي چې تاسو به سبا څه خورئ. وایي زمونږ دا استادان څه خوري؟ مونږ علم کړی دی. مونږ چې څه خورو جا به دوی خوري، مونږ چې څه اغوندو هغه به دوی اغوندي، او مونږ چې څه کې ګرځو هغې کې به دوی ګرځي. نو زمونږ تپوس وکړه. شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې ورله ډېر لوی ژوند ورکړي ټولو علماو له، او خصوصا شیخ ادریس صاحب دی. دا زمونږ مشران دي، دا د دین اسلام داعیان دي. وی ډاکټر ګولۍ راکړلې، وی چې دا به په ناره خوري. ما چې ناره څه ته وایي؟ وی چې 3 ګنټې د خوراک نه کړی. ما چې دا خو چېرته مونږ نه ده لیدلې داسې ناره چې 3 ګنټې تېرې شي مونږ د خوراک ونه کړو. مونږ ناره نه پېژنو. لکه نه خلک ورته وایي ته به سبا څه خورې؟ نو وایي دا علما څه خوري؟ دا علما په څه کې ګرځي او څه خوري؟ ای بچو علم وکئ خالص د الله د رضا دپاره، د دنیا دپاره نه، د الله د رضا دپاره علم وکئ. دا دنیا به در پسې وروستو را روانې، دا دنیا به در پسې راځي. دا زه چې اوس کم ګاډي کې ګرځم دې نه مخکې ما سره بل ګاډی، ما ته یو کس ټلیفون وکړ وی دا ګاډی دې لږ بدل که. مې ولې؟ وی دا لږ کچ دی وی لږ یې غټ که د دې نه. مې څه مطلب؟ ما لږ کچ هم کار کې وي ناسې لږ غټ یې که ښه به مې صحیح ده ټیک ده زه به یې غټ کمه. 1,00,000 روپۍ ما له راولېږلې ګاډي کې، دا ګاډی چې ما بدلو. ما ته وی دا به نه قرضي نه احسان جتلاو نه یې دوباره غواړم. دا ما تاله درکړې چې صرف ګاډی لږ غټ که، بس دقه مې یو ارمان و چې دا پوره شي. مې لکه د دې څه مطلب؟ وی هسې زه به خوشحاله یم دا ګاډی لږ کچ دی چې ته لږ غټ ګاډي کې ګرځې زه به خوشحاله یم. 1,00,000 روپۍ ما له ګاډي کې راکړي، نه مې ته بیا خبره اورېدلې، نه یې واپس غواړم، نه یې مدرسې له در کوم، نه یې عمرې له در کوم، صرف په ګاډي کې درله در کوم چې دا ګاډی پې لږ غټ کې د دې کچ موټر نه یې لږ غټ کا، زه به هسې خوشحاله یم. مې صحیح ده 1,00,000 روپۍ تاسو له به څوک 1,00,000 روپۍ درکړي 10,000 روپۍ بدلم در نه کړي، نو 1,000 روپۍ بدلم در نه کړي. علم خالص د الله د رضا دپاره کوو. دا دنیا به پسې شاته را روانې، شاته شاته په خپله به دنیا راځي.
یقین وکئ ما ته مصریان لګیا دي یو وایي ستا ګاډی به زه جوړوم بل وایي زه به یې جوړوم یو راته وایي ستا پیزار به زه پالش کوم بل وایي زه چې بل یې پالش کې بل رانه خفه شوي په لار کې راته کله ناکله داسې لاس ووایي وایي ته ولې ما ته نه ودرېږې زه هم زما تا دي وایي ما ته لږ ودرېږه چې زه در دا پیزار پالش نو ګاډی یو وایي زه به سموم بل وایي زه به یې سم یو مصري وایي دا به زه سموم بل وایي زه به یې سموم تاسو ته یو عجیبه خبره کوم دا تعاون خو خلک د هر چا سره کوي تاسو چرته لیدلی چې پمپ والا په تیلو کې چاته پیسې پریخي دا لا چرته ما نه ولیدلی ما سره خلکو ډیر تعاونونه او ډیر احسانات خو یو ورځ راته پمپ والا په تیلو کې پیسې پریخي راته ډیر عجیبه ښکارېده چې په پمپ کې تیل ورچوه په دې کې هم پیسې پرېږده ما ته یې به زما به اجر کي مې زه صحیح ده دا راته ډېره ناشنا ښکارېدله به هر صورت دې پورې درته وامه دا طالب علم ډېر ناتوان او بې اثري طالبي کوي هېڅوک سات نه ورکوي دې به خوري څه دې به سکي څه نو دا طالب چې د کوره وځي الله فرشتو ته وایي د ده استقبال وکئ د ده خو خلک استقبال نه کوي تاسو یې وکئ الله څنګه یې وکړو وی ای فرشتو دته وزرې خورې کوي د دې خپو د لاندې طالب علم روان دی یو قدم اخلي لتضع اجنحتها رزا لطالب العلم کی دی فرشتي خپلې وزرې د پاره د رضا کولو د طالب علم چې دی خوشحاله شي د داسې طالب علم چې هغه ته د کور نه مدرسې ته وباسې زه بچیا حفظ کوه زه بچیا علم کوه پس دی به په لاره رواني او فرشتې به دته وزرې خورئ نو بچي داخل کوي دا د مدرسو میاشته نور تاسو د مدرسو والا نه څه غواړئ فریم بچو ته سبق وی او څه تمیز پکې نه کوو څه شرایط نشته بس بچی راله راوله د کم ځای نه رالي د پلانکي کلي نه ځان سره پلار راوله ځان سره رور راوله یو مشر راوله بې اجازته خو نه راغلی د مور او پلار هسې نه چې د هغې د بې اجازت نه بغیر راغلی بیا درته زه علم نه کومه بیا به د علم کې خوند نه وي بیا به د حفظ کې خوند نه وي یو مشر پلار راوله چې زه دې داخل کمه پلار ته وله وایو زه کور ته هغه وایي مولي صاحب د مدرسې فیسو مونږ ورته بس صرف دعا کوه او که وس ته کېده جو مدرسې ته پیسې راوړه او که وس ته نه کېد ځان له کور کښېنه ته تې خلاص نو دې نه به بل احسان د مدارسو د علماو وي او بیا په داسې ځای کې چې دا مولي صاحب راځي او ستاسو بچو ته سبقونه وي هسې دې علاقې ته دلته راتلل او بچو ته قرآن په دې علاقو کې ختمول دا د علماو په تاسو احسان نه دی دا احسان دی د دې استادانو قدر وکئ د دې استاد لاس خپې ښکل کئ چې هغه را روانیږي او ستاسو بچو ته یو ټکې زه به ستا ومنمه ته خو یو بچي ته یوه سپاره ووایه که نه ته خو چې صرف په حافظ قرآن پسې شاته ودرېږې په روژه کې خبرې پسې وکړې چې زر یې وایو په قلاره یې وایي ته څه خبرې حافظ قرآن چې مخکې کېږي نو دی وایي یوه سپاره ده دا به په 100 رکعتونو کې ویل غواړي نو هلته د رکعتونو تعداد هم شماري وایي چېرته لڼ ډېر ونه شي کم ونه شي او د هرې رکوع سر هم یادوي چې په دې رکعت کې به دا رکوع وم دا آسان کار دی 100 رکعته هر 100 رکعتو باندې دا یوه سپاره تقسیمول د یوې رکوع سر بیا یادول ته ودرېږه ته دا 10 سورتونه بې ترتیب ووایه په 10 رکعتونو کې زه به تا ته بیا ووایم هغه به د قرآن هلته به التحیه هلته به سبحان ربی الاعلی نه پاسي او ډایرکټ به د قرآن د من نه شروع کړي دا وړه خبره ده دې صرف شاته ولاړي نن یې ټیم ډېر واغست نن یې ډېر په قلاره ووایي ته یوه شپه ووایي نو بیا به خبرې وکړو که نه تماشګیر د نښې منځ ولي ته یوه شپه تراویح وکړه که تا دې حافظ قرآن له لاس او خپې ښکل نه کړل نو ما ته وایه الله دې په مونږ رحم وکړي یو ځای ته تللی وم روژه کې خو زه ډېرو ختمون هغې د قرآن حافظانو ته یې په لوټه کې اوبه ایښې وې لوټه نه د چردام دا لوټه دی ورته مخې ته ایښه ما د سره وله ختم ونه کړ د سره دا د ختم قابل اړودي نه نو
په لوټه کې ته حافظ قرآن ته وبګ دی رسکلو د پاره، هغه تا ته ټول قرآن ختمي. د خو ملاسه کوه، دله خو د ورځې لاس چاپی کوه، سر والا چاپی کوه، ماښام دی مونږ له روغه سپاره وي قرآن وي. چای ولا راوړه تراو نه مخکې وروست، غریب ماښام ډوډۍ نه خوري، ما خپله د تراو ختم کړی. سړی چې ډوډۍ وخوري که نه روجمات یې کیاسې سړی وږي، ماسخوتن بیا په دې سبق ویلو سمې نه راځي، ما به ډوډۍ د تراو نه پس خوړله. نا غریب صرف روجمات کې او تاله تراو ته مخکې شي او په هغې کې به صرف ته 1500 خبرې کوي. نو د قرآن د حافظانو د علماو قدر وکئ. حدیث مبارک کې راځي چې کله د قرآن حافظ جنت ته ځي، الله به ول په یو لاس کې همیشګیري ورکي او په یو لاس کې به ورله الله بادشاهي ورکي. وی د قرآن حافظه بادشاہ مې کړي. تا دنیا کې بادشاهان لیدلیو، بادشاهي وا او همیشګیري ورسره نه وه، او ما تعالی بادشاهیم درکړله او همیشګیري می درلم درکړله. الله به ول دا دواړه ورکي ویزه جنت ته. د قرآن حافظ چې جنت ته ځي، ټول خلق به ګوري وي د قرآن حافظ چې را دند شي، او د جنت سردار راغی، دا به د جنت بادشاهانی په ورځ د قیامت. ټول خلق به ګوري دی به را دند شي. او دا زمونږ د کلي هغه حافظ صاحب و که نه، هغه مونږ له چې به تراو کې ختمونه کول، او دا هغه دی که نه هغه تا چې به ورته په لوټه کې اوبه کېښودلې، دا هغه دی که نه نن د جنت سردار دی. ګوره ورته الله به د قرآن دی حافظ ته وی قرآن لوله او په بره خیجه، چې کله اخیری آیات ته ورسېدلې هغه به ستا مقام. نو چې دی قرآن وی که نه او خیجي، نو چې اخیری آیات ته رسېږي چې دی به کم ځای ته رسېدلی، چې ورسېږي الله به ورته وی دقه دی مقام دی. نو دی چې کینې وګوري ټول به د قرآن حافظان او عالمان ناسي، عام سړی به پکې نه وي، د سردارانو ځای به که نه، دا خو د جنت سرداران دي. قال النبي صلی الله علیه وسلم حملة القرآن عرفاء اهل الجنة یوم القیامة. نبی علیہ السلام وی حاملین د قرآن با سرداران د جنتی په ورځ د قیامت. الله به ورته اوسېږئ ټول به سرداران ناسي، وزیر اعظم هاوس وی ټول به د سردارانو یو نشستی. تاسو ځکه بختور یې. الله دغه ټیم کې به د قرآن د حافظ وی عالم، الله زما مور او پلار څه شو؟ رب العالمین به ورته وی جنت ته راغلي دي خو دلته نشته، په جنت کې دي خو دلته نشته. وی دی به وایي چې یا الله زما مور او پلار راوغواړئ. حدیث مبارک کې راځي مور او پلار به یې راوغوښتی شي، دا د قرآن حافظ به وی الله دا زما مور او پلارو، دا عالم به وی الله ما سره یو ځای کا. حدیث مبارک کې راځي आवाज به وشي، الله به ورته وایي ای مور او پلارا، نه حافظان وی او نه عالمان وی، خو دې بچیم سفارش وکړو. وګورئ دا ټول د حافظانو د علماو ځای دی، خدا بچیم سفارش کوي، ای به زه تاسو ورسرم په دې یو ځای کې اوسېږئ. مور او پلار به ورسرم الله یو ځای کې، په دې د الله شکر وباسئ او دعاګانې کوئ چې الله هم دا بچي با عمله حافظان کی. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.